دا عام وختونو کې داسې یو مال دی چې دا پتا باندې لازم نه دی، خو تا د شریعت ترغیب درکوي چې بابا تاله ما الله رب العزت وی تاله ما مال درکړی دی، تاله ما ډیر مال درکړی دی، ته مې د دې طاقت مې درکړی دی چې ته د یو غریب سره تندرست سره هغه سره امداد وکړي. نو د دې وجه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الید العلیا خیر من الید السفلی، دا اوچت لاس چې دی دا د لاندې لاس نه دا غوره دی. یعنی کوم کس چې ورکړه کوي، مال ورکوي، پیسې ورکوي، نو دا لاس دا غوره دی د هغه لاس نه چې هغې اخلي. نو پکار دا دی چې انسان ورسره صدقات مالیه دا هم ادا کوي، دا د شریعت یوه حصه ده او شریعت د دې ترغیب ورکوي. د دې وجې قرآن عظیم الشان کې الله رب العزت فرمایي وی ان المصدقین والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا، وی هغه کسان چې نارینه دي او دي صدقې ورکوي، مال خپل خرج کوي د الله په لار، او هغه زنانا بندګانې د الله تعالی چې هغوی صدقه او خیراتونه کوي. واقرضوا الله قرضا حسنا، او الله رب العزت تا قرض ورکوي، قرض حسنه. د الله رب العزت سره ستا بله څه معامله دا نشته چې تا د هغه نه څه اغوښتي. الله رب العزت له چې څوک قرض ورکوي نو یضاعف لهم، الله رب العزت ولا دغه پیسې دغه صدقات وغیره دا زیاتوي، او صرف زیاتی نه ولهم اجر کریم، الله رب العزت دی د بهترین بدلم ورکوي. الله دی د پاره بهترین بدلم، الله یې توفیق ورکړي. اوس خبره او مسله دا ده بابا چې دغه مال ته کله ورکې نو دا ګوره د زکات نه علاوه یې، ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی ان فی المال لحقا سوى الزکات، یقینا ستا په مال کې حق دی علاوه د زکات، علاوه د زکات. او بیا ورپسې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن عظیم الشان د آیت تلاوت کو چې لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، وی دا صرف نیکی نه ده چې تو بل یو چې په الله ایمان راوړي یا قبله مشرق او مغرب طرف ته مخ کی، بلکې نیکی دا ده چې ته امداد وکړي د یتیمانانو سره، مسکینانو سره، غریبانانو سره، وابن السبیل د مسافرو سره. دغه شان نور چې د زمانې کوم هغه خلک وي چې هغه فقیران غریبانان وي، د رحم قابل وي چې د باید د رحم معامله وکړي. د دې وجې راځي خیر الناس من ينفع الناس، بهترین د خلکو هغه دی چې د خلکو له نفع او فایده ورکړي، او بدترین د خلکو هغه دی چې هغه خلکو له شر او نقصان ورکړي. نو د دې وجې داسې جوړ شه چې ته خلکو له خیر ورکړې، دې ته مه ګوره تا له څوک خیر درکوي او که نه، ته والله خیر ورکوه. خیر الناس من ينفع الناس. بیا عزتمن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وی تاسو کی علی کل مسلم صدقه، په هر مسلمان باندې صدقه لازم ده، په هر مسلمان.
په هر مسلمان. نو صحابو تپوسو کو اے دا اللہ محبوبہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کے خدا بعضو خلقو دا دی وسنکی دا بعضو خلقو دا دی وسنکی کی صدقو کی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ چو اغا ما استاغن دینو ایہو بچے حدیث وامری دو پورن بیتے عمل کو نو هغه چې حدیث باندې عملم پورن کو بیا د ځان ته وکړه زمون څه حساب دی نو وتی زمون خدای ډېر خلکو وس نه کی او تاسو فرمایي چې علی کل مسلم صدقه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل او چې چا سره مال نه نو دې مال ولګوي دې مال وګټي پلاسو دې مال وګټي پلاسو بیا دې الله په نوم دا نو یو کس چې مزدور کار زد لانکیم نه ستاسو پاره ته دا څنګه چې ته ځان ته وګوره دا مطابق ور دا څه نه چې ته درځي 10 روپے دیاړو ورته 1000 5000 ته ورکنو بچي به سخري نه ته ځان مطابق خرج ته ځان مطابق بلکې حدیث کې ورادي چې سړی غریب وي تنگست وي په خپل باندې آئی باندې خو خوراک کول په آئی باندې د خپل وس مطابق خوراک کول دا صدقه ده بهتري خو خیر انسان دې ځان ته وګوري نو بیا دې سړی پیسې وګټي او د الله په نوم دې ورکړي نو هغه قسم دې دا خیال نه کوي چې به د کار روزګار کوم یا د بټول به پټی کی زمینداری کوم یا بټول ځمان سره موټول رزبته په گاډي باندې یا په موټر سایکل باندې یا په بل څه به خرج کوم من دا محنت بکوم و زبن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صدقه ورک تیو گٹا بیائی ورک دا بیائی ورک بیا ورک آجیوفا و عرضو کو جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدا چا داوت نئی چی آغا دا گٹا وٹا نشی کولی دا سیوی پا معاشرہ کی خالد آغا معذوروی وغیرہ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلو فرمایل چې بیا دې دغه بندا دې خلکو ته د خیر خبره کوي د خیر خبره نو ایو فرما ایو تعرضو کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم که چرته څوک د خیر خبره هم نشي کولی څوک داسې حالت کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې بیا دې ځان د ګناه نه بچ کی د بدن دې ځان بچ کی نو ځان صدقه ده نو دا درجه په درجه اعلی غدا او اخر ته بیا دار ورس نو انسان دې ځان ته وګوري چې په کومه مرتبه کې پټ کی د دې وجه ما تاسو ته وې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي علی کل مسلم صدقه فهر مسلمان صدقه لري د دې وجه حدیث کې راځي وې دا سخی بنده چې دا الله تقوا او دا خلق تمخوخ وي او دا چې دی جنت ته نږدې او د اور نه لري او بخیل او شوم بنده چې نو دې د خدای نم لري د خلکو نم لري د خلکو په زړه کې دې عزت نه او دا بنده چې دی د جنت نم لري او اور ته نږدې الله او حدیثو کې راځي کتابونه لري وې سخی بنده دا خدای پاک ته بخنه کوي یعنی دا کې د چا دعا وبولږي جنتی دی ولو کان فاسقا اگر کدی فاسق ته سخی او بخیل چې دی نو دې د خدای دشمن دی اگر که ظاهرا نه ځکه دې د خدای په نوم مال نشي ورکولی محمد امین
د نن پټکی نن په سر تړلی ورسره مل دي نن هغه چې څوک ایمان لري. نو چې ته دا رسول الله صلی الله علیه وسلم پر راوړل شوي شریعت باندې د هغې په احادیثو باندې هغې چې درته کومه رهنمایي کړې ده ته خپل مال تا ته دا ډېره غوره ښکاري. ته د خدای په نوم باندې مال نشي ورکولی نو خدای ته ناخوښه دی. د دې وجې عقل هم دا وایي، نقل وزم دا وایي، احادیث وزم دا وایي، قرآن وزم دا وایي، د صحابو روایات وزم منته دا وایي، خو ورسره عقل هم دا وایي بابا چې څنګه زکات لازم دی نو دک شان د انسان ذهن دا وایي چې هغه مذهب چې هغه د زناورو احکامات ذکر کړي، هغه مذهب چې هغه د کافرم احکامات ذکر کړي، هغه مذهب چې یو څیز لا پیدا نه دی د هغې احکامات ذکر کړي، یوه فتنه لا پیدا نه ده د هغې اوامر و نواهي ذکر کړي. نو په یو معاشره کې چې یو کمزورې طبقه ده، یو کمزور ترین طبقه ده، د هغې به څنګه احکامات نه ذکر کړي، د هغې باره کې به څنګه ترغیب نه وي ورکړی. د دې وجې اسلام هم دا وایي، عقل هم دا وایي چې بهی یو کمزورې بندرې په معاشره کې نو د هغه سره امداد کول پکار دي. په کمزورتیا کې وخت نه لګي، په غربت کې وخت نه لګي. تلک الایام نداولها بین الناس. نو د دې وجې قرآن هم دا وایي، احادیث هم دا وایي چې دکه د اوس ته زکات ورکړه په دغه وخت باندې او ته رالې کور ته ایله د زکات ورکړه او تا ته په کور کې پته ولګېده چې زکات خو مې ورکړه خو زما په دې ګاونډ کې یو مسلمان دی حتی کافر دی او هغه ته ځکه نبلي صدقه په کافر هم کېږي، هغه ته ضرورت دی سخت. نو پتا اگر که زکات یې هلته ورکړه اوس رالی مسله دا ده چې پتا باندې ډایرکټ پلپور د دې ګاونډي امداد دا لازم دی که چېرته ستا وس کېږي د زکات نه علاوه. دکه شان په رشته دارو کې، په اقرباو کې، په دوستانو کې، په ملګرو کې نو موږ هغه فرضي حق اکثر نه ادا کړو، زکات نه ورکړو، لا پاتې نفلي دا لازم دی. یاد سه دغه شان روایاتو کې راځي دا دی آیات مبارکه لاندې تاسو چې ما وی ان المصدقین والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر کریم. وی دا آیات مبارکه چې کله را نازل شوه د صحابو کې یو صحابي دی غالبا ابو الدحداح رضی الله تعالی عنہ دایم اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم لراغی او ورته عرض کړ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا الله زمون نه قرض غواړي؟ ځکه الله یو اقرض الله قرضا حسنا، الله له قرض ورکې بهترین قرض حسنه ورکې. نو الله زمون نه قرض غواړي، د قرض مطالبه کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلو فرمایل الله در نه قرض غواړي خو د دې په بدله کې به جنت درکوي. ناغه ورته وی لا ویلاس راځي خوا کې سیر رسول صحابت ناشنا خلکو ها الله ځکه قرآن کې وایي فإن آمنوا بمثل ما آمنوا، کله خلک ایمان راوړي نو صحابو د دوی د ستاسو په شان ایمان راوړي، ایمان راوړل نو صحابو په شان راوړي. ټول دنیا د پیغمبرانو نه علاوه را جمع کا دا د ابوبکر سے درجه ته چرته رسی، دا د عمر سے درجه ته چرته رسی، دا د عثمان غنی درجه ته کله رسی، دا د
سیدنا علی المرتضی او د سیدنا امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ د حسنین و کریمین درجه ته کله کہا میں اور کہا یہ نگہتی گل نسیم صبح تیری مہربان نو هغه والله وی سیم لاس راځي خواکا وی زما په ملکیت کې د دوو باغونو علاوه هیڅ نشته او تاسو ته پته را کوم کسان چې تلې یې نن سبا مطلب کسی لګي زیات په ترقی شو او غیره خو نن هم چې تاسو غزمه کې ته ګوره او یا د عربو دغه تیلو دغه سيزون علاوه د ټولو نه یعنی د هغه ټیم په اعتبار سره واسمو په دې اعتبار سره چې د غنور سيزونه د اکبار کې نو بیا د کجوري بل د غلو یا سرمایه و نو ورته وی سید د زمان په ملکیت کې د دوو باغونو علاوه هیڅ نور نشته او تاسو ګواه اوسئ چې دغه دواړه باغ چې د امر الله په نوم باندې ورکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورنو فرمایي نه وی دا یو باغ د خپل بال بچ ته پرېږده او یو د خدای په نوم ورکړه ناغه ورته وی بیا تاسو ګوام شئ چې هغه پلانکي باغ چې هغه بهترین دی په دې دواړو باغونو کې او هغې کې 600 اونې دا د کجورو دي دا د هغه ټیم خبره نن سبا لوی مانده ځان نه دا غټي مثال ده او دا غي ټول سرمایه ده هغه کې 600 بوټي دا د کجورو دي هغه می ټول د خدای په نوم باندې ور رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې راځي او هغه دا صحابي چې کور ته لاړ نو چې کور ته لاړ نو خپل بیبي ته ټول واقعیا وایي چاته ویا بیبي ته نن سبا وته صدقه کو بیا بیبي ته وای بیا بل پته ولې نو چې هغه ته کلوې نو هغه په خندا شو دی ورته ولې خاندي د ډېر خوشاله نه بیا و خاندل وای شابسي خپل خاوند ته وای صحابي ته وای شابسي پتا باندې چې کله آیات راغی او تا فورن باغی عمل کو د خدای په نوم صدقه ورکړه دا څه خزه وای مزانانا او کار می وکم مردانه او تا د نن زمانه لکان و یما مردانه او کار می وکړه د زنانه می کتنه نو خانا خزي ورته وی چې شابه صفتا باندې چې فورن د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبره باندې فورن د په آیات باندې عمل نو دا سکاروش چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورپسې فرمایل وای شاباسی دی وی او زیر دی وی د حدیث مفهوم دی د ابو دهده د بارا چې جنت کې دغه ونو په مقابله کې داغه د لپاره محلات او نور اونې ورکړې شو رسول الله صلی الله علیه وسلم حساب دا صحابه او دا دغه په صدقات او عمل الله دې موږ لم توفیق راکړي په نو د دې وجه په سمو ځایونو کې لګول دغه ورکړه دا د زکات نه علاوه دي ما تاسو ته حدیث وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ان فی المال لحقا سوى الزکات او بیا ورپسې رسول الله صلی الله علیه وسلم آیات فرمایلی سلبر ران تولو جو دغه شان روایاتو کې نور بلا او بدباس پدې کې راځي ځان چې تو ګوره حیران بشي د صحابو حالات ته د مسلم شریف یو روایت ته هغه کې راځي چې یو صاحب دا پشاړه کې روان او आवाज وشو وریاد کې کله نا کله بعضی حالات ته پاک راخاره کی بعضی ولیان پیغمبران کول نه چې هر سړی ولی او پیغمبر دی رحمان بابا هر سړی پیر بابا نه دی ها بابا هر سړی کاکا صاحب نه دی کني تاسو د کاکا صاحب نه غټه داوي خیر یو خبر ورته بلو یو د صحابي فزاوا نه هغه ورته سووي
هغه ورلوي چې شاباسي پتا باندې چې تاسو ورکړو صدقه ورکړو او یو بیا زمونږ ماحول تراش من په ایمان وایا من د الله رب العزت په نوم باندې کال تیر شي 1 روپۍ نه ور دا یاد وساده چې کسان زمونږ د نظر داسې کسان شته په دې معاشره کې چې د اختر مونږ نه کوي ښا د اختر د مونږ واجب دي د نور فرض دي خو د اختر هغه مونږ ته ماحول داسې جوړ چې دا خبره کې هندو ته مکمل اغله کې دي شغم کو خدا چې په دې معاشره کې شته د مونږ په خپل وینو چې هغه د اختر مونږ هم نه کوي او خدای ډېرې نه داسې ورنه معاشره هغه طرف روانه داسې د دې چې جمعې پر ازمون نه کوي یو بیره د جمعات کې ولاړم یو کس راغی او ما ته پته و چې دا مطلب الله دې معفو کې الله دې موږ له توفیق راکړي او الله دې علم د هدایت توفیق ورکړي الله دې موږ ټول محتاج یو خدا ځنې ګناه داسي چې دا کلی عام وي او خلکو تخکاري نو پکار نه خو زما ځان له ګناه ده یا ستا ځان نه ده خو ځان له الله نه به معافي غواړو خو کلی عام ته د جمعې منظر نه کې اختر هم نه کوه نو جمعات ته راغی ښایه به چې بار روانې مه کوې ښه روانې مه کوې نو خبره داسې ده چې هغه بنده جمعات ته راغی نو اختر منظر نه کوي ما ته وی یاره جمعات کې یو بل په ځان سره وړي دا چرته ولګاوه وی دغه کوم ځای ضرورت نو ما ورته دې به لګو یو دې میا دې هغه چې لګو مې نو بیا راته وی وی دغه داسي ورته وی زما راکه بس داسې بلکونه شته بلې اجرا کې به ولګ او دا یعنی عملګونو ته بیا وی انده په داسې کس ورته چې دا کې دې په عمر کې دا یو بل په جمعات کې لګو هغه موړ بعضی خلکو نقطې پر دا کار نه یا وی یو مولوی صاحب چرته تقریر وکړو خلکو ته وی چې لګا تاسو چې صدقه کوي نو دا شیطان به منی کوي څوک به منی کوي یا شیطان به اوس دا شیطان ته واګاونو ټول موږ خپل کو خدا خیر ناغه یو کس وی دی چې کوم نو شیطان به څنګه منی کوي دا دې امام منی کوي نو کله ناګره دا غټه داوام خنه دی ا دې غریب کور ته تللی نو چې کور ته تللی مولوی صاحب خو بلا فضایل ویلو او دوی چې عمل به پینن کوم د خیره نو جولې کې لمن دا غنم راچولې چې جولې دا کړو غنم ما خزي ورته وی چې زړیا داسې کې ورته وی چې مولوی صاحب وی دې په دې دادی هغه دیو ناغه ورته چې ها دا بچي به د سخوري چې ته مولوی صاحب په خبرو عمل کې او دا پلانکی او دا واه دا غنم وزګران دیو دا نه خو خیر دې شو دې بشاشه ته ور بصیرت لا اخره کې چې ور نږدې شو عالمن کې لاس ور واچو نه غنم ته ټول لاندې پریوت نو چې دې بار وروه ته ورغې نو مولوی صاحب ورته وی چې صحیح حساب شو وای ما خو ویلو چې زه صدقه کوم نو شیطان به مې څنګه معنی کوي شیطان نشم معنی کول خو امور ډیره زوره ورواغې معنی کوي خبره ده چې مونږ چرته د سنه مجبور یو چرته د سنه مجبور د نیکه په کار کې نه دی یو بندو دا مونږ سره معاشره کې راځي چې سیاغه چا د کور ورکو هغه چا د کور ورکو نهایت مجبور او نهایت کمزور او دا چې ولا لږه شانتي څور کول ازمکا او دی خدای په دمر دخلي نه ریخ کوي خدای په رحم کړو واسي ډاکټران ورته ویلي مو چې ته دا ستاره مرګ چانس خیر هغه کې مونږ سره سلاګان ورته د خود بدننی کې په کار کې صدا غواړي ظالم چې داغه په کورو شي د دینه به صدا یا په ټول عمر ته دواګانې کوي وغیرہ او بیا په کې څو خوبونه د خلکو خوبونه نن سبا ډېر رساني پلان می په خوب کې ولید هغه راته چې دا زر ورکاو دا وا یاره چې مين مو کراله کنه داغه ضرور تک شان ونه لګیدا ټول عمر داغه ضرور نه لګیدا چې مين مو کراله غرور ورته وي اما بیا خبرې راځي چې موږ دا غریب کو پتا مو وو ناغم بیا دا تاو کی سره ته ټوله کوله ناغرور ورته وای چې دا سکار دي چې ته دا خو ذاتی زمکی دي زمونږ او ته د خپل چم غاون ته پردي کس ولې رادن نه کی ټول عمر ورور سره نه لګی دا خو چې دا خیر په کار کې ورته کله ریکاوټ جوړ دي نو مات کرو ره ومن اکرو ره نو موږ د خیر د کارونو خلاف بیا دار چانه نو د سینې دی په کار ها رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي
وای څوک چې د چا مصیبتونه وای چې دفع شي نو دې صدقه وکړي، او څوک چې وای چې په ما دې مصیبت را نشي او دفع دې شي چې کم راغلی نو دې پټه صدقه وکړي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داسې دې پټه وکړي چې په دې لاس دا صدقه ورکړي او دا ګس لاس و شماله دا ګس لاس خبر نشي. نو فکر داسې ها الله دې را توفیق د نیکي راکړي. موږ په بدو کارونو باندې لګو، موږ د ګناه زمونږ ټولې صدقې را جمع کوو، درې پتا څه غل خیر حاجم را روانه پته ارته لګي زمونږ ټولې صدقې را جمع کوو، ټول د کالی صاحب را جمع کوو، درې تاسو بدن سرخان دې پته ارته لګي. په ایمان کا د ملسی او شپې لرسي رسي تاسو په ایمان وای رسي نه رسي ان تاسو ټول کال د خدای په نوم ورکه بیا یو ملسی او شپې ته دغه شان زمونږ د ټول عمر دا اوس یو ماشوم راغی نو زه دکان کې ما ته وی تور نه زیړ نه سوار شته زیړ و دي ما ته زیړ نه چې تورم نشته یم خښې نه دی ما چې بچیا سم ورځر غپ لګو وی نیکه دا وړم دا چې درځي لس باندې خو نه غالبا په 20 تک په 30 تا چې یو ګټه حساب او دا ته ورچو ته بیا وګوره چې ته درځي د خدای په نوم سونه ورکې درځي پرز منځونه سونه د سینې دی کول پکار. ها رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د حدیث مفهوم دي چې د قیامت په ورځ به د عرش د سوري لاندې یو وکړي یو بنده به پکې غي چې په پټه صدقه ورکړي د عرش د سوري لاندې وي. الله دې توفیق راکړي. نو د خدای د رضا لپاره د خدای په هغه کارونو کې چې خدای اجازه ورکړي وي د نیکه کارونه وي باغې کې مال لګول دا د سعادت مندې ذریعہ ده، دا د نیک بختۍ ذریعہ ده، دا د خوشحالۍ ذریعہ ده. اخیری حدیث ترته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیر د صحابونو تاسو صحابه ناس توي به تاسو نه کول و غیره کله رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال وکړي خو متوجه شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سوال کوي صحابه یو تاسو نه کوم ایورتي وای ورته وی وی تاسو کې څوک داسې بنده شته چې د هغه د خپل مال په ځای د وارثانو مال خوښي؟ وی تاسو کې څوک داسې د سوال د خیال کې داسې بنده شته چې د هغه په خپل ځای د وارثانو مال خوښي؟ نو کدا هغه زمانه خو لا پرې تاسو نه سوال وکړ تاسو به جوړ خدای وارثان د خدای په توپ ولې منګ لا شي پکار. صحابه ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه معاشره کې بالکل دم داسي وی اول ځان دی بیا جهان دی وی دا څه غوښګ نشته دا چې دی اول خپل ځان کوي د ځان لپاره مال کوي او بیا د وارث لپاره کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولو فرمایل تاسو مال هغه دی چې کوم مړوان دی ولېګو تاسو مال هغه دی چې کوم مړوان دی ولېګو او دغه چې تاسو نه پاتې شنو دا د وارثانو مال دی دا تاسو مال نه. نو دا که زمونږ حساب دی ځان ته سوچ وکړو الله رب العزت د حلال توفیق راکړي، الله دې د حرامو نه بچ کړي، الله دې د نیکۍ توفیق راکړي او د نیکۍ په کارونو کې د لګولو توفیق ته الله راکړي، د بدې نه دې الله پاک موږ وساتي. الله رب العزت زموږ رضا شه. الله د دواړو